रियासत हुकूमत इदारे लौट के समझदार के लाने लगा के तमें हम अपने जवाब को तलब करेंगे अस्सलामुअलैकुम د ختم النبوت په میدان باندې کار کوونکي دوه علماء کرام نن یو هفته مخکې ټارګټ شول د پښتخر تانه حدود په علاقې کې دغه نفس هغه دواړه هسپتال ته وړل شول نو مولانا قاری اعجاز عابد صاحب چې هغه په موقعانه شهید شول او قاری شاهد چې دا غبل مرګره او هغه هم عالم دین او هغه پرون د اتوار پرز د سحر نه مخکې د شهید شوی دی او بیا دغه جنازه پرون د اتوار پرز 2 بجې په همکه جنازهګاه کې ادا شوله چرته چې د غوډه مرګري مولانا اعجاز عابد جنازه کړه شوی و علماء کرامو دغه د جنازې په موقع باندې تقریرونه کړی دي د خلکو جذبات ډیر اوچت او په دغه ټیم کې خلک خپل د غصې او دغه اظهار کړی دي او ناره دا وهل دي چې موږ لا خپل قاتل راکړي او ان شاء الله موږ بیا د دې حواله سره میدان دروزو علماء کرامو خلکونه دا وعده غستې ده چې د دې علماء کرامو د شهادت حواله سره چې تاسو له کلم کال درکړل شي سړک ته راوته د مظاهره کولو او د لپاره چې څومره تګودو او جدوجہد کیږي چې وتا سمون سره ملاتړ کوي د خلکو نه دا وعده په دغه موقع غستې ده نو جنازې د تل زمونږه مرګره اظهر سید صافي وایي چې علماء کرامو کې د مفتی نجیب الله فاروقی د سنت والجماعت مولانا فخر عالم زمان صدیقی صاحب د جمعیت علماء اسلام مولانا احمد علي درویش صاحب او داسې نور ګڼ شمېر علماء کرام د پیښور موجود وو او طلبه د مدارس طلبه د پیښور اوسیدونکي ډیر د علماو سره محبت کوونکي خلک دغه جنازې له رسیدلی علماء کرام سره د پولیس افسرانو ملاقاتونه شوي دي هغه ته ویل دي چې موږ دغه نتورک پورې رسیدلی خو وسه پورې دغه نتورک هیڅ قسم څه پورې د گرفتاری سه اطلاعات نشته پکې او علماء کرام هم دغه تمام معنی دي چې د دې قاتلان به گرفتاریږي او پولیس د طرفه د نن هم په اخباراتو کې یو بیان راغلی دی چې پولیس دغه نتورک ته رسیدلی دی او دا نتورک د پیښور سراوندینګ 8 کیلومتر په علاقه کې دا واقعیت شوی دی यारा गैर मुल्की तारीखी गैर मुल्की तारीखी सर पे उलमा वजबे बरसों पड़े वजबे बनोरत के तारों وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون هو الله القريب يسمع منك الدعاء فوض الأمر إليه يهدي قلبك كل نور هو الله